نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اویا زره کسان به زما په امت کې هغه چې بغیر د حساب به الله جل شانه هغه جنت ته داخل. دا صحیح حدیث په مخه تاسو والا خبر نه کوم. السلام علیکم ملګرو، دا د مفتی سلمان اصغر صاحب مختصر غونډه کې کلیپ ته چې د قیامت په ورځ به الله تعالی اویا زره کسان به حساب جنت ته داخل کی. نو ډیر قیمتي بیان دی، مختصر خو ان شاء الله تعالی چې تاسو ته ډیره زیاته فائدہ وشي. بیان تر اخره پورې وګورئ، راځي چې د دې دا بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اویا زره کسان به زما په امت کې هغه چې بغیر د حساب به الله جل شانه هغه جنت ته داخل. دا صحیح حدیث په مخه تاسو والا خبر نه کوم. اویا زره کسان به هغه چې بلا حساب به الله جل شانه هغه چرته داخل کی جنت ته. حضرت عمر एकदम یا رسول الله اویا زره کسان مونږ جنت ته نبی اسلام فرمایي اویا زره نه، دا اویا زره کې هر یو کس سره اویا زره نور کسان به حساب جنت ته هر یو کس سره بیا مزید صحیح اویا زره کسان صحابه کرام داسې یو چغه ولا تکبیر الله اکبر څنګه لوی ذات ته الله جل شانه چې داسې بیا صحابه کرام هغه شروع شو په دې باندې چې یا رسول یو صحابي پاسه یا رسول الله وکاش او تقریبا رضی الله تعالی عنہ وکاش پاسه یا رسول الله تمہارے پر دعا وکړه چې خلک امام جنت ته وځي. نبی رسول الله فرمایل ته پاک خلک یو بل سړی ودرې د انصار یا رسول الله امام په حساب کنه یو کاش خو ستانه په پوزیشن کې مخ کې شو هغه نمبر وړې ده ته په پرستانو خلکو کې یو کاش ته نه رسیدې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته صحابه کرام خپل منځ کې چې دا خبرو چې خپل منځ کې بیا خلک لګي تو سر کې خبرې کوي کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او د ټولو خبر خپل منځ کې خبرې شروع کړې. یو ویره دا به کم خلک چې دا اویا زر وي او نور به سره اویا زر د هر کس سړي دا به جنت دي، چا به دا به ایمانداري، چا مسلمان، چا به نبی علیه السلام سره چې لومبه مسلمانان شي، چا به نه دا به خلک چې نبی علیه السلام سره جهاد وکړي. بس یو قصه شروع شو. نبی علیه السلام ته فرمایل صبر هغه خلک ته خیم چې هغه کم خلک چې هغه جنت ته ځي به حساب به جنت ته ځي او دا هر هغه انسان سره اویا زر کسان نور به حساب جنت ته ځي. کم خلک به نبی علیه السلام فرمایل هغه خلک چې هغه داسې کارونه نه کوي چې د الله باندې د اعتماد او د توکل خلاف کارونه هغه سره کوي، هغه تعویذونه نه کوي، هغه کوډ منتري او جادو نه کوي، هغه په پالګرو او تعویذګرو پسې نه ګرځي. د دې سحر جادو او د دې قسم منګړو ته سيزونه چې کوم سړی ځانو ساتي په الله توکل کوي هغه بدغه اویا زر خلک په جنت ته وایي. په دې باندې خبر اسانه دا شکار چې الله جل شانه د اعتماد کې هغه فرق راولي هغه خلک هغه کار نه کوي هغه چرته ځي هغه جنت ته ځي. تعویذ د الله جل شانه باندې اعتماد کې سره راولي فرق راولي په دمونو پسې ګرځیدل د الله جل شانه چې کوم اعتماد دی پای کې فرق راولي. دا سړي نظر بیا په تعویذ باندې هر یو څه چې هغه ستاسو نظر د الله جل شانه لري کوي د الله چې کوم اعتماد دی ستاسو چې کوم اعتماد دی په الله جل شانه باندې هغه اعتماد چې کوم یو څه تعالی خرابوي دا تعالی هغه درجې نه وباسي ته په هغه اویا زره کسانو کې نشته له جنت ته چې کوم به حساب جنت ته حتی الوسه کوشش وکړي چې دې خبرو نه ځان وساتي. تعویذ کته وظیفه برا پلان کې کته پلان کې دا سړي اعتماد خرابوي داسې او که تاسو دویم فرن دا اعتماد مکه وي په دې ځای. امید ساتو چې تاسو بیان مکمل اوریدلی وي او تاسو ته به د دې نه ډیره فائدہ حاصله شوې وي. دا یو حدیث دی چې دی په بیان کې ویل دی او بیان کړی دی او دې کې تاسو د خبره واورېده چې زه دا خبره چې دا د ځان نه کوم، دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی او اویا زره کسان به الله تعالی به حساب جنت ته داخل کی. ملګرو د مزید اصلاحي او اسلامي ویډیوګانو د لپاره حافظ عیساخان په نوم باندې چې تاسو په چینل کې دا ویډیو ګورئ دا چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله تعالی چې تاسو ته په دې چینل کې قیمتي او فائدمنې ویډیوګانې ملاويږي.